حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ فرمای حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا. وی د خپل ځان محاسبه وکئ، وی د دې نه مخکې چې ستاسو حساب کتاب شروع شي. الکیس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. ګوره هوښیار سړی هغه دی، پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمای وی د مرګ نه پس ته چې کومه زندګي د هغې له تیاري وکړي، عبسه زندګي ده روانه ده، ختمیږي، یو ورځ به اوازه وشي دنیا به همداسې جاري وي او ته به نه یې. خو چې په دې دنیا کې د څه اعمال وکړه نو بیا به دې لاندې په کار راشي. که قبر ته انسان داخل شي یو څو ورځې خلکو ته یادي، واپس ترې هیر شي. روایت کې راځي حضرت عمر رضی الله تعالی عنه نه یو ځل د جمعې په منځ کې تاخیر وشو، نو لاړو عمر صاحب خپله یو ځمکه وه هغې د الله په نوم باندې صدقه که، خپل نفس لی سزا ورکوله، د 2000 دینارو ځمکه وه. حضرت انس رضی الله تعالی عنه فرمایي وی یو ځل یو باغ ته ننوتو، په هغه باغ کې یو دیوال و، نو وی زه یو دیوال ته ودرېدم، عمر صاحب بل دیوال ته ودرېده. وی عمر صاحب ځان ته لګیا دی چې عمر خلک تا ته امیر المؤمنین وی، خپل ځان ته وګوره، خپل ځان سنبال که، نیک اعمال وکړه، که چېرته نیک اعمال دې ونه که نو الله به دې جهنم ته وغورځي، عذاب بدله درکړي. دا هغه خلک دي چې په دنیا کې هغې ته د جنت زیری شوی دی. هغه خلکو کې دومره یاره پرته وه، او زمونږ خلک غټې غټې دعوې کوي او د خدای نه ير نشته، د الله نه ير نشته پړه کې. نو دا آیاتونه خپل ورد کې راولي، الله به په مونږ باندې خپل رحم وکړي. په آخر